بعض خلک ویرونو چې د ملایانو خو مذهب سره کار دی، سیاست سره څه کار دی؟ سیاست کې ولې حصه اخلي؟ روز چې دا څوک وایي دی د دین نه دی خبر. زمونږ دین او سیاست دا دواړه یو شی دی. د مذهب او د دین درې حصې دي ورونو. اول د انسان د ځان له بدن سره تعلق لري، عقیده به دې سي، مونځ به څنګه کوې، روژه به څنګه نیسې مثلا. دویم د معاشرې سره تعلق لري، د پلار او مور په تا څه حق دی او ستا پې څه حق دی، د ښځې د خاوند ژوند به څنګه وي، ګاونډي سره به دې څنګه سلوکي، لین دین به څنګه کوې، چا سره چې واده وکړي دروغ او ټګي خو به نه کوي. درېیمه حصه د حکومت سره تعلق لري، ستا حکومت به څنګه وي، بادشاه به دې څنګه وي، وزیر به دې څنګه وي، قانون به دې څنګه وي، نظام به دې څنګه وي. نو دا خلک چې څوک وایي سیاست د مذهب نه جدا دی، دا ناپوهه خلک دي. دا د عیسایانو نظریه ده. عیسایانو کې نظام حکومت نشته، د هغې د مذهب تعلق د ګرجې سره ده. هغې سیاست وایي سیاست چې د مذهب نه جدا کړو نو یو لوی بنیاد دی د فساد جوړ کړ. ځکه حکومت چې کوم قانون جوړوي هغه وایي دا سیاست دی، دې سره د مذهب څه تعلق. ښځې به درته ازادې کړي، بدعملۍ به درته کولو کړي، فحاشۍ ادې به پرانځي، جوارۍ به زیاتې کړي. نو که ته ورته وایې چې دا ښه کار نه دی، هغه به وایي دا سیاست دی. دا به څوک منع کوي وروڼو؟ یو انګریز دی، یو کتاب یې لیکلی دی په انګریزۍ کې. دا کتاب ترجمې هم چاپ شوي دي. دا کتاب نوم دی دی 100 Men، 100 سړي. دا انګریز په خپل خیال کې په ټول جهان کې 100 سړي خوښ کړي چې د دین اوچت خلک نه دي تیر شوي. نو هغې کې 11 پیغمبران ذکر کړي دي او څه نامتو بادشاهان او څه مشهور نام یافته ساینسدانان او انقلابي خلک. نو د ټول کتاب په سر کې زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم دی علیه الصلاة والسلام، او 4 نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر دی، او په 14 نمبر کې د عمر فاروق ذکر دی. نو د کتاب په تعارف کې هغه وایي چې زه خو امریکنی، زما دا کتاب به اول زما قوم ګوري. نو ما ته به دا وایي چې ښه د مسلمانانو پیغمبر دی په اول کې ذکر کړی دی، او عیسی علیه السلام په 4 نمبر کې دا ولې. نو بیا وایي یو حقیقت دی چې زه پټولی نه شم. نو یو څو خبرې لیکلي دي خو زما یو مطلب کې دی. او وایي د مسلمانانو پیغمبر او بادشاه م، هغه قوم ته یو نظامي حکومت ورکړی دی، او د هغه 7 شاګردان یو بل پسې پس بادشاهان شوي دي: ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضی.